بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا قلنا إن الصبي غير مكلف بالإيمان حتى إذا عقلت المراهقة وهي تحت مسلم بين أبوين مسلمين ولم تسف الإسلام لم تجعل مرتدة ولم تبن من زوجها ولو بلغت كذلك لبانت من زوجها وكذلك نقول في الذي لم تبلغه الدعوة. فجدا منگویلی څلورم فصل لے قیاسنا دا عقل متعلق بحث بکیو منگ دا عقل تعریفم کڑیو وهو نور في بدن الآدمی يضيء به طريق يبتدئ به من حيث ينتهي إليه درك الحواس يبتدأ به. او بید عقل متعلق مسئلہ بیان کڑی وستاسو توجہ دا لکا چھ معتزلہ وی عقل علت موجبہ دے او اشعاریہ وی دا عقل ہیس اعتبار نشتا. زمان دا ماتریدیو رائی دادا چھ عقل علت موجبہ ندے البتہ دا حکم چی کم محل باندے واردی گی کی عقل ضروری دی چی اہلیت پا کرائشی دا پارا دا اہلیت عقل ضروری دی. دا قصے تیرے شوی آخر کی مسئلہ کڑی وا وما بالعقل کفایا ترسو بولی چی علت شرعی نہیں موجود دا اللہ جل شانو دا طرف دا شرط دا طرف حکم نہیں راغلے علت دا حکم نہیں موجود شوی ترغی علت تراغی عقل اس کردار نشتا ترڅو چې د شریعت د طرفه د حکم د پاره سبب او علت نه راغله تراغی عقل باندې کفایت نشو کوله. نو نتیجه دا ده من وایو سبی چې ده معشوم چونکه بالغ نه دی عقل کامل نه دی نو بس محل د حکم هم نه دی اہلیت پکے نشتا. عقل دمرا کے دار شترے چھ اہلیت ختمی کا عقل نہیں نو معشوم کی عقل نشتا اہلیتم پکے نشتا لہذا علل شرعیہ ورطا متوجہم ندی او کتب عقل پکی دے نو کہ عقل پکی دا عقل شریعت اعتبار ندے ورکڑے چمنگے باقاعدہ علت جوڑ کو احکام بدمانی لازم شی نہ لازمی کی تاسا بخبر اپوئے شولی نوئی چھ ولهذا قلنا ولهذا لأجل أن ولا كفاية بمجرد العقد قلنا من قوايو إن الصبي غير مكلف صبي دا مكلف ندي ليس الإيمان بواجب عليه إيمان باغ ندي واجب حتى إذا عقلت المراهقة ووريكنا يوجني دا نبي نبي بيغلش ولا لا بالغ شوي ندا او وادي شوي دي مسلمان سرا مور پلاری هم مسلمان دی نو مور و پلاری مسلمان دی بچے چی حکمان دا مور و پلار پا مذہبی نو مور و پلاری مسلمانان دی حکمان دا جنئی هم مسلمانا او خاونی چی دے اغم مسلمان دے نو کچری دی جنئی تروسا اللہ بیان دا خپل عقیدی دی اسلام نہیں کڑے نو مکلف دی اسلام دینا اہلیت پکی نشتا کنا بالغ لانا دا عقل کامل لانا لری اگر کا عقل شتری خود کم شریعت کم عقل لے اعتبار ورکی انشتا نو لا مکلف دا دی ندا چی مسلمان دیشی او حکمی اسلام پکی دا مور و بلار دا وجہ نشتا نو دا مسلمان سر چکا منیکا دا دا برقراری اگر کا بیانی اسلامی لا نہیں کڑے و چکلا بالغ شو اوسم لا بیان دی اسلام نہ دے کڑے اوس په حکم د مرتدہ کې شولا حکمی اسلامو او بعد البلوغ بیان ونکو نو گوی چې حکمی اسلام پرې خود له مرتدہ نو د خاون سره نکاح ماته پوه شي. مراهقه هغه ماشوم ته ویل کېږي چې بلوغ ته نږدې وي ماشوم یې بلوغ ته نږدې وي نو واده خو ورلکه ایزي خو پی خودم راده چی لا بالغ نی تا پوشی اگو دید
ولهذا قلنا من وایو ان الصبي غیر مکلف بالایمان حتى اذا عقلت المراهقه تر دې چې عقل مراهقه کې راشي. لکه ستاسو مراهقه ده کنه بالغه ده بالغه ده. وهي المرأة التي قرب ببلوغها شرع بلوغي لګري زیدي کړي بلوغها دغه تعریف دې کړه مخکې راځي. وهي تحت مسلم د مسلمان دلاندي وتی کوي بین ابوین مسلمین او مور بلار پمنس کی مسلمانانو مور بلار پمنس کی معنا حکمی مسلمان وی. مقصدی خبر دادا حتی اذا عقلت ولم تصف الاسلام لا بیان دی اسلامی دا عقیدی اظهاری لانی کړي لم تجعل دا بنگر زولی شی مرتدتن نمرتدی په حکم کی. ولم تبن من زوجها دا خاون نبا جدا کی گمنا بین کی گمنا ولو بلغت او کچری بالغ شولا بیماری رالا مثلا نو کذالک امدغ شان کا یعنی وصف دا اسلامی بیان نکو نو لبانت من زوجها وصف دا دا مرتدی په حکم کی شولا خاون نبا جدا شی. وكذا نقول في الذي لم تبلغه الدعوة یو کس دے ملیسی مراهق دے دعوت اسلام لانے دے ورسیدلے نو دا مکلفم لانے دے څه خبره نشته. مور بلاری مسلمانان دی بس دا حکمی مسلمان دے بیان اسلام لانے دے کړي څه خبره نشته نو ځکه مسلمان دی دغه حکمی مسلمان دی او مکلف د بیان اسلام لا دینا نو که بالغ شو بیان یو نو ګوره به د مرتد په حکم کی. تاسو پیږئ کنه دعوت ورور رسیږي اله کورونه رسیږي به خو ماغه حساب دی. ها دا زمونږ دلته مقصدی مسله مولوی صاحب دغه نابالغ نه ده بر وګورئ یو بالغ سړی دی توجه جی بالغ سړی دی لا دعوت اسلام نه دی ورسېدلی نو هغه ته اعلی مخاطب نه دی مکلف نه دی نو که هغه ایمان نه راوړی څه خبره نشته پاتې شو عقل نو موږ دا زمونږ د ماتوریدیه ورایې دا ده عقل چې دی هغه څه علل شرعیه نه دی چې عقل ولا الله ورکړی دی نو په دې دی مسلمان شي که نه. تاسو پوه شوئ که نه حق دعوت ورسېدلو او بې بیانونو کو اوس به کفر حکم لګي. البته توجه موږ د حنفي ورایې دا شته کله چې عقل ورته میلاو شو او څه ټیم تیر شو د بیا اسلام را نه وړو نو بیا پې د مکلف حکم لګي د اسلام دعوت لا نه دی ورسېدلی. ما خپل خبره مې داسې آسان طرز رانیولې او شی لږ شان ګډوډ شو تاسو بیا غوږ کې دغه ځای پورې خو پوه شوي که نه متوجه شئ ښه. یو سړی دی بالغ دی دعوت اسلام ورته لا رسېدلی نه دی په دې ټول پوه شوئ نو موږ وایو که موده ډېره نه وي تېرې شوي د بلوغې د دې سړي باندې اوس هم حکم د غیر مکلف په شان لګي ولې دعوت ورته نه دی رسېدلی. نو که مړ شو موږ داسې نه وایو چې ابدي به جهنمي پاتې شوله دا خبره چې بالغ دی عقل خو شته که نه نو موږ وایي عقل څه علت شرعیه نه دی چې دې دته احکام متوجه کړي وي. علت شرعیه هغه لا دته راغلي نه دي دا د هغې له مخاطب نه دی جوړ شوی دعوت نه دی ورغلی. نو یو طرف ته عقل شته دی بالغ دی نو معتزله ورایې که واخلې نو هغه وایي دا مکلف دی عقل شته که نه اسلام بیا راوړی وی چې نه دی دا کافر دی او موږ وایي چې نه د عقل دومره کردار نشته دی کردار یې دومره شته دی که چرې دعوت ورسېدلی وي او عقل وو نو مکلف و که عقل نو ماشوم لا مکلف نو دومره کردار یې شته. تاسو اوس پوه شوي. البته زمونږ د حنفو دا رایې ده چې یو سړی بالغ شي او په دې کې ډېره زمانه تېره شي او دته لا دعوت اسلام ور ونه رسېږي نو دومره مهلت ورته میلاو شو سوچ به کړی وی که نه چې دا د عالم الله څنګه د عالم چا پیدا کړی دغه وخت کې د باندې دا مهلت چې و که نه دا حکمي دعوت دی پته نه لګي پوه شوي که نه. د امام صاحب رایې دا ده که یو سړی بالغ شي همدغه شان وي دعوت اسلام ونه رسیږي په ده باندې عقلا لازم دی چې اسلام راوړي سوچ دې وکړي که نه. نه که ته ووایې چې دا خو د معتزله ورایې د عقل له اعتبار ورکو
وای نه دا مهلت چې میلاو شو کنه د بلوغ نه پس د ټیم میلاو شو دا ټیم حکمی دعوت دی دا ټیم څه دی او معتزله څه وای بلوغ چې څنګه وشو د عقل چې د عقل وما عقل چې څنګه رالی بلوغ نو ډایرکټ دعوت دی بس نو د امام سے بود معتزله خبره بدله شو کا او خو چې څنګه عقل رالی بس عقل ډایرکټ احکام راوستل ایمان مثلا ایمان حکم دی دا راوستل امام سے وینا عقل ډایرکټ نه راوستي عقل رالی بلوغ رالی کم ته چې شریعت کم عقل لا اعتبار ورکی یعنی هغه رالی به په ټیم تیر شو دا کم مهلت چې منځ کې رالی دا د سیده لکه حکمی دعوت اوس ورسېدی وته وګورئ وكذا نقول في الذي دا غصب بارکی لم تبلغه چې نه رسېدلی هغه ته دعوت سوای انه غیر مکلف دا مکلف په ایمان لانه دی بمجرد لقد څنګه چې معتزله وای دا څنګه دا وانه اذا لم يصف ایمانا دک بیان د ایمان لانه کړي ولا کفر نه کړي ولم يعتقد على شيء پس عقیده نه ورغلی کان معذورا دا معذور ګڼل شي دعوت نه ورسېدلې او معتزله څه وای معذور نه ګڼل شي اوس من خبره بدله دم ګوره واذا اعانه الله واما بکشتا واذا اعانه الله کله چې الله پاک د امداد وکي به تجربه چې ته تجربه ورکی ګوره مهل ټیم ورته ملاو شي وامهلهم مهلت ورکی لیدر کې عواقبي چې ته عواقب امور ادراک وکا چې بای دا چې حساب کتاب جر څه جوړ شوی دی یو صنعت بغیر د صانع نشته یو مصنوع شي دا دنیا بم چا پیدا کړي په ولم یکن معذور دغه وخت بس معذور نه دی وان لم تبلغه الدعوه اگر که دعوت ورته ورسېدلې نه دی الا نحو ما قال ابو حنیفه دغه شان یو خبر امام صاحب کړي د رحمه الله یو کس که بالغ شي کنه او غیر رشید وي سفیه وي کم عقل اغلب مال نه ورکې مال ځای کوي توجه تر 25 کاله پورې 25 کالو کې دته رشد نه له به مال ورکوي او ته امام صاحب وایي دا ولې دته د بلوغ نه پس مهلت میلاو شو دا مهلت د سې لکه حکمی عقل پکې رااله اوس مال ورکوي خیالم دې کنه دغه حساب دغه مهلت دلته معتبر دی اگر که زمانه پته نه لګي چې څومره ټیم دی چا په کې ورځي خو دې دي درې حسینه ده لکه مرتد ته چې درې ورځې ټیم ورکول کېږي د بلوغ نه پس درې ورځې پورې دا مکلف نه دی او درې ورځې نه پس به مکلف وي که اسلام میرانه وړلو مړ شو به کفر په حالت کې اگر که دعوت نه ورسېدلی خو دا خبره خطا ده ښه وګورئ دا کومه دی فی السفیه اذا بلغ کله چې هغه بالغ ورسېږي 25 سنتن 25 کلونو ته لم یمنع ماله منه اوس بنشي ملک دل مال ددنه ولی لانه قد استوفى ذکر چې د حاصل کړل مدت التجربه د تجربه ولا موده والامتحان او د امتحان ولا موده پویږي به فلا بد من ان يزداد به رشد نزرید چې زیات شوی به د کې رشد په دې تجربه سره د زیاتی زمانه سره وليس على حد في هذا الباب وليس على الحد دغه او دا څه په حد څه په تعین نه دی په دې باب کې واور بس په دې باب کې په حد باندې څه دلیل نشته دی چې درې ورځې لس ورځې دی کال پوهیږي په دې نو وایو وليس على الحد في هذا الباب دليل قاطع نشته په تعین باندې په دې باب کې څه دلیل قطعي فمن جعل العقل علة موجبة وسرا شيء اغه نه چول بیانې برو ګورئ کم کس چې بالغ دی لا دعوت نه ورسېدلی نو چا چې علت عقل چې عقل دا علت ګرځولې دی نو هغه وایي دا سړی مکلف دی ولا ایمان نه دی راوړی لازم د باندې به حکم لګي د کفر څوک وایي معتزله پوهېږئ او څوک چې عقل بالکل هیڅ قسم اعتبار نه ورکوي لکه اشاعره نو هغه وایي دا لا سره مکلف دی نه که هر څومره کلونه د بلوغ نه پس تیر شي پوه شولی او څوک چې ترمنځ دي بین الافراط والتفرید موږ احنا ماتوریدیه هغه څه وایي بی ډایرکټ څنګه بالغ شو صحیح ده لا مکلف نه دی ځلکه خدای غر که لاټو ورکوټي لاټو او اصرار یې غټ لاټو دی
تاسو پوهېږئ که نه د لټوانو کې ځینې لږ شان غټي هغې ته خلک د لټوانو مور وایي او که لټوانو مور ورته نه وایي نو پلرینه ورته وایي دا پلرینه ده او یا مورینه ده او یا پلرینه د لټوانو تاسو خبره پوه شئ که نه نو بین الافراط والتفریط څنګه چې ډایرکټ بالغ شو صحیح ده عقل علت نه دی چې مکلف کي خو که ټیم تیر شو دغه امتحال چې دی مهلت دا حکمي دعوت دی اوس وګورئ فمن جعل العقل چا چې ګرځولی دی عقل علتا موجبتا نو یمتنع الشرع بخلافه دغه دی که نه هغه منع کوي شرع کومه شرع چې کوم په خلاف د دلیلي هغه وایي دا خبره مخکې کړې وه شرع چې کوم حکم وارد کو د عقل مخالف وایي نه منو لکه د قبر عذاب وغیره څه دلیل شته هېڅ دلیل ورسره دی نشته دی فلا دلیل له څه دلیل ورسره نشته دی د دغه کس فلا دلیل له دغه کس سره څه دلیل نشته دی فمن سره یعتمد علیه چې په هغې اعتماد وشي ومن الغاه او چا چې بیخي لغوه کړی دی هغو سره هم څه دلیل ګوره څه د حدیثو د قرآن دلیل خو یې نشته دی چې عقل یې بلکل لغوه کړی اشعریه یادوي او که وایي چې نه عقل تقاضا دا کوي چې عقل له اعتبار ورنکو توجه اجتهاد باندې دا مسله کې ما ته لغوه کېږي که خبره باندې ځان پوهه کوي اشعریه که عقل له اعتبار نه ورکوي نو پات دیو سره قرآن یا د حدیث دلیل به منلی هم نشته ورسره نو که د دیو سره دلیل اجتهاد وي عقلي دلیل وي څه نو عقلي دلیل ولا ځکه نه منو چې خو عقل له اعتبار نه ورکوي یو بېره اعتبار ورکوي او بله بېره نه ورکوي دې کې تضاد نه شو وګورئ ومن الغاه چا چې لغوه کړی عقل من كل وجه فلا دلیل له ایغضا هغه سره هم دلیل نشته وهو مذهب الشافعي رحمه الله فإنه قال في قوم امام شافعي رحمه الله وایي دغه قوم په باره کې لم تبلغهم الدعوت چې ورته نه رسېدلی څه وایي که چا دیو مړه کړه که نه وایي زامین به وي وایي څنګه چې مسلمان زمان وي دغه شان دم دی وجه څه ده وایي د تله دعوت نه دی رسېدلی نو د کفر حکم پې نه دی راغلی نو وینه لا مباح شوې نه ده چې نه د چا مړ کو زمان به بې راځي خبره هماغه شو که نه اذا قتلوا کله چې مړه شي زمینو زامین چا چې اذا قتلوا که چرې دیو مړه شي یعنی مسلمانان یې مړه کي نو زمینو چا چې مړه کړي هغو به زامین وي فجعل کفرهم امام شافعي رحمه الله د دیو کفر وګرځولو عفوا وذلك وجه دا ده لأنه لا يجد في الشرع وهي چا چې لغوه کړی عقل نو لا يجد في الشرع ان العقل غير معتبر هغه نه موندي په شریعت کې چې عقل غیر معتبر دی موږ ویلو دیو سره دلیل نشته هغې بیان کوي که نه وذلك عدم الدلیل على الالغاء دغې خبره اوس کوي موږ چې کومه دا دعوه وکړه دیو سره دلیل نشته نو واوره د هغې بیان لأنه لا یجدو ځکه څوک چې عقل لغوه کوي هغه نه موندي په شریعت کې چې ان العقل غیر معتبر حدیث قرآن کې د دې څه بیان نشته ښه کومه دی للاهلیت اهلیت دپاره غیر معتبر دی دې دلیل نشته فانما یلغیه بدلالة العقل دی وی لغوه کوي عقل لره په چا دلالت عقل والاجتهاد باندې چې عقلي دلیل باندې عقل نشته دی لہذا دعوت نه دی ورسېدلی عقل کار نه کوي لہذا دا مکلف نه دی نو موی فیناقض مذهبه دا خو د مذهب سره مناقض کار دی دا خو ټیک نه شو پوهېږئ که نه نو مناقض دی مذهبه مذهب د دې خبرې سره که مذهبه فایل کو وان العقل لا ينفك عن الهوى بله مسله دا د مولي صاحب چې عقل په غیر اعتبار باندې دلیل نشته خو اعتبار ورکوي که نه ولا څنګه چې معتزله ورکړی دلته یې ویل که نه نو چې د عقل په غیر په معتبرېدلو دلیل نشته نو څه کوي ویما په غیر اعتباري دلیل نشته نو څه کوي معتبر یې کوي مړه وایي عقل ته به موږ څه اعتبار ورکو د یو یو شاني د بل بل شاني نو دومره اعتبار نشو ورکولی چې بیخي علت جوړ کړو اخو خواهشات پکې انتهایی زیات وي بیا به وایي چې هلکه د ښه شی د لیدلو ورته کوې دا هم جایز ده اړه به ورته کېږي
خیال دې کنه نو سو وان العقل لا ينفك عن الهوى دا د خواهشاتو نه جدا کیږي فلا يصلح حجه بنفسه بحال نو بنفسه په یو حالت کې صلاحیت د حجت نه لري واذا ثبت ان العقل من صفات الاهلیه کله چې ثابت شولا چې عقل اله اعتبار شتره خو بطور دې چې د اهلیت د صفاتو نه دي زیت نه نور پسې قلنا من وایو الكلام في هذا ينقسم على قسمين یو بیان بد اهلیت کو ردن کی فس کی ایو بد امور معترضه کو علیها په اهلیت باندې چې کوم امور عارض کی اهلیت ته بیان بکو اور پسې فصل